هغه خلکم لاړو د شیخ صاحب په تعزیت کې د غیرت او د پښتو خبرې کولې چې هغوی ته ملمانه ورغلو نور الله ترین او حنیف پښتین او ملمانه هغوی غوښتي وو په غوښتنې سره ملمانه ورغلو په بار غوښتنې ته ملمانه ورغلو په پېښور کې یو غټه جرګه وه په سی ام هاوس کې او را غوښتنې ملما څنګه بې عزتي تاسو وکړه څه مو ورسره وکړو احتجاجاً صرف ستا جوړې شوي ترانې ته نه ولاړ د الله جوړې شوي ترانې ته نه حالانکې د دې نه مخکې د قرآن آیتونه ویلي شوي وو څوک پکې ولاړ څوک پکې ناست وو ستا مسلمان ته چې کوم قوم ته مسلمان وي ته چې کوم ملک ته مسلمان وي چا هم په اکشن وانه غوښتو چې پلان کې ایمنې ناست ولې وو یا پلان کې ایمنې ولاړ ولې نه ځکه چې د الله کلام عزت ستاسو په زړونو کې نشته د الله کلام غیرت ستاسو په خمیرو کې نشته کني هم دقه جرګې کې وګورئ قرآن آیت ویل کېږي ډېر خلک ولاړ دي ډېر خلک ناست دي چا هم دا ونه وي چې پلان کې ناست ولې وو پلان کې ولاړ ولې وو او چې کم قوم په خپل قرآن غیرت نه کوي کم ملک چې په خپل قرآن په تلاوت غیرت نه کوي هغه ملک لګیا دی په خپلې ترانې باندې غیرت کوي چې هغه یو دوه کسان بطور احتجاجاً ترانې ته ونه درېدو هغه تا نن ورځې پورې ورک کړي دي نوم قدرې څوک نشي اخیستی د هغې نه بچي نشته د هغې ورونه نشته د هغه خویندې نشته د هغوی نور کور خاندان نشته آیا هغوی دومره لوی کفر وکړلو آیا هغوی دومره لوی ظلم وکړلو چې تا په حقه ورځ باندې په حقه ساعت باندې د خپلې جرګې بې عزتي دې وکړه د پښتون د روایاتو بې عزتي دې وکړه د پښتون د مقافاتو بې عزتي دې وکړه د پښتون د عزت بې عزتي دې وکړه د پښتون د مېلمه بې عزتي دې وکړله تا مېلمانه څومره په سپکه سطح باندې اوچت لا نن دې مرګ کړي دي لا نن هم څوک تپوس نشي کولی هغه خلک چې کوم دغه پښتانۍ جرګې ته غوښتي وو هغه هم تللي دي شیخ ادریس صاحب په جنازې کې د غیرت خبرې کوي د شیخ ادریس صاحب په تعزیت کې د غیرت خبرې کوي کاش نه وه مزه نه وه مزه یا زه نن یو ځای کې نه یم ناست چې داسې بې غیرته خلک پاسي او داسې د غیرت خبرې وکړي والله چې په مین بیان کې د لپا نه سمه چې ته ملا د غیرت خبرې کوي